خپل نسلونه په خپل او خپل اولاد او خپل بچي د قرآن په نور باندې منور کې، د قرآن کریم په نور باندې او په خوشبوئی باندې معطر کې، او دغه د قرآن کریم تلاوت چې آی روز زمانہ فاسٹ کیږي او تیزیږي، او د قرآن سره محبت او رغبت د خلکو هغه کمیږي، او کلام الهی د هغې ورد او د هغې تذکره او د هغې ذکر او د هغې تلاوت هغې کې کمت محسوسیږي. رب لا یزال او رب جلیل و قدیر نه مونږه دس بدوایو چې رب کریم دې د قرآن په دغه نور مونږ منور کړي، او د قرآن دغه رڼا زمونږ قلوبو او اذهانو ته همیشه دپاره د هغې غ فیض جاري او ساري کړي. پیغام دا دی چې خپلو کورونو کې د قرآن کریم تلاوت، د کلام الهی محبت، د الله تبارک وتعالی د کلام ذکر دا عام کې په خپله هم او په خپل بچو باندې هم. او دا مې په دې بنیاد وي چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی. آقای نامدار فخر موجودات جناب محمد عربی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د دې مسلمان مثال، د دې ایمان باندې د مشرف مثال دا د میوې دی. او یاد ساتئ چې د باغبان او څوک چې د یو باغ خصمانه کوي، نو د هغه په دغه باغ کې هغه بوټي چې میوه نیسي، هغه بوټي چې د هغې نه دته فایده وي او نتیجه او ثمره ورکوي، د هغې محبت د دې باغبان په زړه کې ډېر وي. حضور مبارک فرمایي د حدیث مفهوم او لب لباب دا دی چې د اسلام د مسلمان مثال دا د میوې دی، او چې کله په یو باغ کې یو طرف ته شنډه ونه ولاړ وي او بل طرف ته د میوې والا ونه ولاړه وي، او د خلکو الفت او محبت او د هغې د خصماني او خیال ساتلو د هغې ونې طرف ته توجه دي چې کومه میوه نیسي. نو حضور فرمایي چې کله د ایمان راغی، حضور فرمایي چې کله د اسلام راغی، حضور فرمایي چې کله د شریعت راغی، حضور فرمایي چې کله د ایمان رڼا راغله، دا هغه خواږه دي لکه د میوې نه چې سړی خواږه حاصلوي. خو حضور مبارک بیا داسې فرمایي چې په دې میوهجاتو کې بیا دوه قسمه میوې ته توجه کوئ. یو هغه میوه ده چې ته کله خولې ته ور واچې نو مټاس ته محسوسېږي، خوږوالی درته محسوسېږي، ځکه د دې کې یوه کوالټي په دې میوې کې پرته ده، یو خصوصیت په دې میوې کې پروت دی چې دا خولې ته واچول شوه نو خوند راپرېږدي. حضور فرمایي په دې میوهجاتو کې بعضې هغه میوې هم دي چې خولې ته واچې ټیک ته خوږې وي، خو که تا سکلي نه وي او ته د هغې بوټي په خوا باندې تېر شې، ته د هغه میوهجاتو په خوا باندې تېر شې، د هغې یو مهک او خوشبي به تا ته محسوسېږي. حضور فرمایي چې ایمان یې راوړلی دی، مبارک فرمایي چې په اسلام مشرف دی، خو د قرآن سره مینه نشته، د قرآن سره لګاو نشته، د قرآن سره صحبت نشته، د قرآن کریم محبت پکې نشته، تلاوت یې نه کوي. حضور فرمایي دا ایمان قدرې دې په دا مرتبه باندې فایز که چې ده کې د دین خواږه پراته دي، دې د نور نه په فرق دی. خو حضور فرمایي چې هغه مسلمان چې د ایمان سره سره د کلام الهی تلاوت کوي او د قرآن کریم ورد کوي، حضور فرمایي دا په میوهجاتو کې هغه میوه ده چې خولې ته یې واچې خوږه ده او چې په خوا یې تېر شي خوشبويي دي. ځکه د کلام الهی هغه خوشبویه باندې خپل کورونه معطر کې، د کلام الهی په هغه خوشبویه باندې خپل نسلونه معطر کې، د کلام الهی په هغه خوشبویه باندې خپل کلی او محلت او خپل هغه چارپیچل په باندې معطر کې. حضور فرمایي چې د دین خواږه پکې پراته وي، خو د قرآن سره محبت نه کوي، د دغه خوږو کومه خوشبویي چې ده هغه به دته نه میلاوېږي. حضور فرمایي د قاري قرآن مثال د هغه میوې دی، د هغه بوټي دی، د هغې بوټي کې د هغې میوې دی چې ده کې مټاس هم پروت دی او د ده نه آیا روز خوشبویي هم روانه. او بیا په دې بنیاد باندې یو خبره بله وکړم، هغه ده یاد ساتئ د دې قرآن کریم معمولی یو جلک دا پیش کول غواړم
چې دا معمولی کار نه دی د قرآن وزن ته که لاړ شو د قرآن پاور ته که لاړ شو د قرآن ویټ ته که لاړ شو د قرآن الهي ته چې الله تبارک وتعالی کم قوت ورکړی په دې مخ د ځمکه باندې الله تبارک وتعالی والا کم شان ورکړی دی الله تبارک وتعالی فرمایي دا ما اوتادا دا ما میخونه دا غرونه پر ځمکه میخونه رالېږلي دي ما ته اشاره وکړه تا ته اشاره وکړه مسلمان قاري قرآن ته اشاره وکړه چې دغه مضبوط څیزونو کې د ټولو مضبوط ترین شی څه شی دی چې ځمکه د الله تبارک وتعالی دومره وسیعه ځمکه دومره عریضه ځمکه الله تبارک وتعالی په دې غرونو باندې کنټرول کړې ده یو قسم د الله تبارک وتعالی هغه غرونه یو قوي شی په دې مخ د ځمکه پیدا کړې خو بل طرف ته په دغه قرآن کې الله تبارک وتعالی چې ما او تا ته ښیي چې د کلام زور څومره دی د کلام پاور څومره دی چې د دې کار یې قرآن د وړوکي سینه ورته الله تبارک وتعالی تیاره کړې ده الله جل شانه فرمایي دغه وزني شی دغه د ټولو نه مضبوط ترین شی چې ټوله ځمکه یې راټینګ کړې ده الله تبارک وتعالی فرمایي کو چېرې ما د کلام الهي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دې کلام ته هغه مضبوط ترین شی چې جبال ورته ویل کېږي غرونه ورته ویل کېږي هم ورته نه ټینګېږي زما په ذهن کې مې یو سوال راغی ستا په ذهن کې مې یو سوال راغی دا قاري قرآن په ذهن کې مې یو سوال راغی مولانا صاحب وایي چې دغه کلام الهي له الله تبارک وتعالی توجه کوي د خپل طرف ته زما دا کلام الهي له الله تبارک وتعالی دومره وزن ورکړی دی چې کو چندا هغه مضبوط ترین شی باندې غرونو باندې نازل شو هغه به د هغې تاب رانوړي هغه به ذره ذره شي هغه به ریزه ریزه شي هغه پاس پاس به شي زما په زړه کې سوال راغی ستا په زړه کې سوال راغی چې غرونه کلام ته نه ټینګېږي د قاري کوریا قرآن دا معمولي مازغه دغې کلام ته څنګه ټینګ شوي دي د قاري قرآن دا وړه سیمه دغې کلام ته څنګه ټینګه شوې ده دې خو لګیا شوې د الف لام نه تر والناسه پورې تمام کلام د په خپل سینه کې ځای کړه الله تبارک وتعالی کلام کې وایي دې ته هېڅ شی نه ټینګېږي غرونه ورته نه ټینګېږي د قاري قرآن سینه ورته څنګه ټینګه شوې ده الله جل شانه زما او ستا دغه ذهن کې سسپنس هم ختموي الله تبارک وتعالی دغه کلام کې ما او تا ته ثانیه اشاره کوي په دې کې ګوتې مه وهه انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا ستا د سوچ او فکر نه ماورا خبرې دي چې الله جل شانه وغواړي الله د دې د حفاظت ذمہ داري په خپله اخیستې ده د قاري قرآن په دې وړه سینه کې بوله الله تبارک وتعالی سبحان الله ځکه دا عظیمه پیغمبري ده دا لویه کارنامه ده دې کې به مونږ دا ضرور شاملو چې دا د الله د رحم نه علاوه د الله د کرم نه علاوه دا چرې هم نشي کېدی په هغه کس د الله رحم شوی دی د الله کرم شوی دی چې هغه د قرآن سره لګاو کړی دی د هغه ماینډ د کلام الهي طرف ته راغلی دی هغه ازبر کړی دی او یاد کړی دی ځکه وایم تاسو ته چې دا خپل زړونه د خپلو نسلونو او د خپلو کلو د خپلو علاقو د خپلو کورونو دا د قرآن کریم په نور باندې منور وګرځوي اخري خبره کوم هغه څه چې باید د الله په رحم باندې کېږي دا د الله په کرم باندې کېږي په دې باندې خپل ځان مطمئن ساتل پکار دي په دې باندې اطمینان قلبي حاصلول پکار دي چې الله تبارک وتعالی په ما باندې دومره رحم وکړو او یاد ساتئ ګورئ ځکه یو طرف ته د کلام دومره وزن دی یو بل طرف ته د الله تبارک وتعالی رحم په دې کاري قرآن باندې شوی دی الله تبارک وتعالی کلام الهي کې څه فرمایي وی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې با مفسرین لیکي دا خبره ډیره قابل غور ده مفسرین لیکي چې کله به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په واسطه د جبرئیل علیه السلام باندې وقتاً به وقتاً آیاتونه کریمه نازلېدل وقتاً به وقتاً د وحي په شکل کې چې هغه امام بخاري کیف بدء الوحي کې د وحي مختلف اقسام لیکلي دي په هغه نهج او طریقه باندې به جبرئیل علیه السلام زما او ستا په پیغمبر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې آیاتونه کریمه را نازلول قرآن څه فرمایي هغه طرف ته اشاره کوي چې کله به په حضور باندې آیت نازل شو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با جلدی کولا او چې د چا د سره محبت دي کته و د ډیرم وې چې په استقامت دې کوا په قلار دې کوا پای کې یو هجان راځي پای کې یو تعدی راځي پای کې یو جلدی راځي پای کې یو حس راځي چې په حضور مبارک په آیت نازل شو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با هغه آیت بار بار ریپیټ کو هغه آیت به بار بار لوستو هغه آیت به بار بار تکرار کو دا آیت کریمه به بار بار تلاوت کو حضور نبی کریم صلی الله علیه
محبت داو چې زه بار بار یاد کما زه د دې بار بار چې کوم دی ورته کما دا زه په خپل سینه کې محفوظ کما دا زه په دې په خپل مضمون کې ځای ورکما قران کریم زما استاد دغه ختم کړی دا زما استاد دغه ټینشن ختم کړی دی وی حضور مبارک باندې با دلته آیت نازل شو انت به حضور مبارک بار بار د هغه ورته کو یادو مې قران نازل شو لا تحرك به لسانك اے حضور مبارک په دې خیال باندې د قران بار بار ذکر مکوا چې اسنه زما د مضمون ولزي اسنه زما په فکر کې بیان وي بلځه کې الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایو سنو قرئو کا فلا تنسا اے حبیب صلی الله علیه وسلم دې قران کریم لوا زستا په دې دل او دماغ کې داسې ورکوا چې په د روز اخیره پر واستاده مضمون د کلام الله ځکه په دې مختصر ټیم کې دغه مختصر پیغام چې دا د الله تبارک وتعالى یو عظیم رحم دی یو عظیم کرم دی چې په دې ورشانو باندې کړي او په دې رحم ته موږ لاړ شو د قران کریم هغه قدر او منزلت او موږ نشو تمامولی دا هغې ستاینه موږ نشو کولی بس موږ به دا ووایو چې دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه په موږ باندې یو لوی عظیم احسان دی چې د کلام الهي د قرآن په شکل کې زموږ هغه مختلف احکامات هغه مختلف الله تبارک وتعالی نصوص زموږ د راه راست راوستلو لپاره الله تبارک وتعالی را نازل کړي رب کریم د قرآن کریم محبت زموږ په سینه زموږ په ګوګل زموږ په زړه کې د هغې مینه او محبت تا یوم الاخره پورې قایم او دایم ساتي یو اهم